بسم الله الرحمن الرحیم د دویم کلکولس څلورم لیکچر ته ښه راغلاست. موږ په دې لیکچر کې ترایګنومتریک سبستیټیوشن وایو، د مثلثاتي تعویضون، یعنې هغه فنکشنونه چې ترایګنومتریک نه دي خو د حل لپاره موږ هغه فنکشن تعویضوو په مثلثاتي فنکشنو باندې، بیا انټګرال نیسو تر هغه چې موږ په انټګرالګرۍ کې سهولت راسي. یعنې که چیرې موږ دغه تعویضات ونه کړو موږ ونسو کولی چې د انټګرال ونیسو. په تېر درس کې موږ ترایګنومتریک انټګرال کار وکړ. په هغه انټګرالو کې چې فنکشن د موږ مثلثاتي وه، بیا موږ د مثلثاتي فنکشنونو د تخنیکونو استفاده کوله تر هغه چې د هغه انټګرال محاسبه کړو. اوس که موږ یو فنکشن ولرو چې فرضاً موږ وغواړو د یوې دایرې مساحت پیدا کړو، دا فرضاً دایره ده، دا صحیح رانغله دایره. دا فرض کړو دایره ده، دا د ایکس محور ده، دا د وای محور ده. دایرې شعاع د A معادله د ایکس مربع جمع وای مربع مساوي کیږي له A مربع سره. که موږ غواړو د دایرې مساحت پیدا کړو، که د یوې حجرې مساحت موږ پیدا کړو، دا ضرب څلورو کړو مساوي کیږي دایرې له مساحت سره. دلته موږ ضرورت لرو چې دلته یو وړکی مستطیل ونیسو په ډېر وړکي عرض کې، چې عرض یې موږ فرضاً دلته ایکس دلته ورته وایو، فنکشن د طول مستطیل د اف ایکس ده مساوي وای سره ده، او وای د موږ مساوي کیږي له جذر د A مربع منفي ایکس مربع. اوس که مساحت پیدا کړو د دایرې A مساوي کیږي له څلور ضرب د دغسې مساحتونه متناظر، دا مساحت دې سره مساوي ده او په همدې شکل سره د درې نور حجرې څلور انټګرال د اف ایکس ضرب د ډي ایکس، ایکس د صفر نه تر A پورې تغییر کوي. اوس اف ایکس خپل لیکو څلور انټګرال له صفر تر A جذر د A مربع منفي ایکس مربع ضرب ډي ایکس. موږ که وګورو د فنکشن انټګرال په مستقیم ډول سره موږ نسو نیولی، ځکه چې A مربع دلته ایکس مربع ده، د ایکس مربع لپاره او تحت جذر ده، دلته موږ یو نه لرو، ډي یو نه لرو. که دغه موږ یو فرض کړو دلته ډي یو موږ نه لرو، بنا موږ که چیرې دلته ایکس A ساین د تیتا وضع کړو، د تعبیر موږ مساوي کیږي له انټګرال جذر د A مربع A مساوي کیږي له څلور انټګرال د A مربع منفي A مربع ساین د تیتا، ساین مربع د تیتا تحت جذر ضرب د ډي تیتا، او ډي ایکس د موږ کیږي مساوي کیږي له A کوساین تیتا، A ضرب د کوساین تیتا ضرب د ډي تیتا. اوس A مشترک نیسو، یو منفي ساین مربع کیږي کوساین مربع، کوساین جذر نه وباسو مساوي کیږي له A ساین د تیتا انټګرال د A کوساین د تیتا، A چې په A کې ضرب A مربع کوساین مربع تیتا ډي تیتا. تیتا د موږ له صفر نه تر پای پر دوه پورې تغییر کوي. A مساوي کیږي لکه چیرې موږ د انټګرال نیسو، موږ کولی شو کوساین وضع کړو له هاف انګل ده، څلور دلته هم څلور منو پاتې سوی ده، انټګرال له صفر تر پای پر دوه A مربع ضرب د یو مثبت کوساین د دوه تیتا تقسیم په دوه ډي تیتا. او دې انټګرال موږ ته اسانه چې اوس انټګرال دې ونیسو. د اوسني تعویض تفاوت له مخکنیو سره په فرض مخکې موږ که د فنکشن تعویضوله موږ به ویل چې یو مساوي کیږي له A مربع منفي ایکس مربع سره تعویضو، یعنې د موږ یو نیو وریبل نوی وریبل د موږ فنکشن د آف اولد وریبل و، او حالا چې اوس موږ تعویض وکړ چې ایکس مساوي کیږي له A ساین د تیتا سره، دلته د موږ اولد وریبل چې ایکس ده تابع د نوي وریبل د اف آف نیو وریبل. دا تفاوت توافت معکوس دی، دا ریورس دته ریورس سبستیټیوشن وایي.
substitution لکه د موږ اول وریبل دلته د نوي وریبل تابع نو لکه چیرې موږ تابع ودرو انتګرال د اف ایکس ډي ایکس او ایکس د موږ تابع د جي ټي د ټي تابع موږ د لیکلو چې انتګرال د اف جي ټي زد جي پرایم ټي ډي ټي دلته موږ ویل چې ایکس تابع دی ټي ده یعنی old variable the new variable function the reverse substitution the reverse substitution لپاره موږ په اول کلکولاس کې هم ویلي چې فانکشن د موږ باید 1 to 1 ترغه چې هغه انورس فانکشن ولري فانکشن باید موږ 1 to 1 نو بنا کې چې موږ تعویضات کوو که x دلته د ساين لجنس لیکو باید ساين هغه انټروال موږ په نظر کې ونیسو چې هغه کې 1 to 1 فرضاً دلته موږ ساين ګراف رسم کو دا د موږ ساين ګراف دا محور خطه کوي په همدغه شکل سره پیریډیک ډول سره ترسیمېږي ولې موږ دغه انټروال په نظر کې نیسو ترغه چې د فانکشن هلته 1 to 1 دلته که موږ یو خط ترسیم کو باید فانکشن د موږ یو ځل قطع سي نو موږ دغه انټروال په نظر کې نیسو پای صفر دا صفر د پای پر 2 دا منفي پای پر 2 ده منفي پای پر 2 تر مثبت پای پر 2 پورې ساين د موږ 1 to 1 فانکشن دلته موږ هوريزونټل لاين ترسیم کو یو ځل موږ فانکشن قطع کیږي نو بیا د تعویض کې موږ هغه انټروال په نظر کې نیسو چې فانکشن 1 to 1 په همدې شکل سره موږ د تانجنت لپاره هم هغه انټروال په نظر کې نیسو چې تابع 1 to 1 د ریورس سبسټیټیوشن لپاره د انورس سبسټیټیوشن لپاره که فرضاً موږ دلته تانجنت ګراف په نظر کې ونیسو د x محور د y او y د موږ مساوي له تانجنت د x سره دا صفر ده دا پای پر 2 دا نقطه پای همدې شکل سره دا منفي پای پر 2 او دا منفي پای موږ وی ساين د تانجنت ته مساوي کیږي له ساين د x پر ساين د x په کوساين د x ساين دلته صفر کیږي له دې نقطې تیریږي ولې د پای پر 2 کې کوساين د پای پر 2 صفر ده او ساين مثبت یو ده دلته مجانب لري د مجانبو ته نږدې کیږي او په همدې شکل منفي پای پر 2 کې هم کوساين صفر ده ته مجانب لري ولې ساين منفي یو ده یعنې دا تابع فانکشن په دې شکل سره راځي په همدې شکل سره که موږ منفي 3 پای پر 2 ته ودر منفي 2 پای پر 2 کې هم کوساين صفر ده ته مجانب موجود دي او ګراف تابع په عین شکل سره تانجنت x په دې شکل سره ګراف دلته پای او 3 پای پر 3 پای پر 2 کې مجانب لري چې پای کې صفر ده دلته منفي طرف ته ځي موږ یو دغه انټروالونه په نظر کې نیسو مثلا له منفي پای پر 2 تر مثبت پای پر 2 تانجنت x لپاره دلته تابع 1 to 1 ده د یو قیمت د x لپاره یو قیمت د y لرو موږ دلته یا د یو قیمت د y لپاره موږ یو قیمت د x لرو 1 to 1 است یا 2 to 1 نه ده یا 1 to 2 نه ده یو لدونه ده یو دغه انټروالونه موږ په نظر کې نیسو او د انورس لپاره موږ غنه استفاده کوو مجموع کې موږ دلته تعویضات یا x له ساين تیتا سره وضع کوو a ساين تیتا سره وضع کوو یا x له a تانجنت تیتا سره وضع کوو یا هم x a کوتانجنت تیتا یا x a سیکنډ تیتا سره وضع کوو او په دې شکل سره موږ کولی شو چې a کوسیکنډ تیتا سره کله دلته چې کوتانجنت ولیکو a کوساین تیتا وضع کوو تعویضات کوو یعنې دغه درې موږ ته ډېر مهم دي ساین تیتا تانجنت تیتا او سیکنډ تیتا موږ وضع کوو
همدغه درې فنکشنونه د تعویض لپاره موږ په جدول کې دلته راوستلي دي. که چیرې د موږ فنکشن a مربع منفي x مربع وي، دلته نظر هغه مطابقت ته چې موږ درلود دلته چې دلته لیکل سوی ده چې ساین مربع جمع کوساین مربع مساوي له یو سره یا یو منفي ساین مربع مساوي له کوساین مربع. د دې مطابقت په اساس موږ دلته a ساین ته وضع کوو. دلته مربع سي او a مربع پکې مشترک ونیسو دا په کوساین سره جذر نه وځي، موږ انتګرال ساده کوي. ولې انټروال د هغه فنکشن لپاره هغه انټروال چې د کې ساین تیتا 1 to 1 لکه دلته چې موږ ویلي ساین تیتا له منفي پای پورته مثبت پای 1 to 1 د هر یو قیمت لپاره د x لپاره تیتا لپاره یو قیمت دی وای و یا که چیرې هوريزونټل لاین موږ رسم کوو فنکشن په یو نقطه کې قطع کوي. که چیرې موږ a مربع جمع x مربع تر جذر لاندې ولرو په هغه صورت کې موږ له تانجنت تیتا نه استفاده کوو. a تانجنت a تانجنت a یو جمع تانجنت مربع ته مساوي د سکند مربع سره او د جذر نه به وځي سکند ته کې دا ته موږ مطابقت لرو یو جمع تانجنت مربع مساوي د سکند مربع ته سره او تانجنت ته موږ ورته چې 1 to 1 د منفي پای پورته ته مثبت پای پورته یا له منفي 3 پای پورته منفي 3 پای پورته پورې منفي پای پورته پورې یا له منفي مثبت پای پورته تر د مثبت 3 پای پورته پورې تانجنت ته موږ 1 to 1 موږ غلطه وځو کوو. موږ کولی شو په عین شکل سره سکند ته لپاره هم ګراف ترسیم کړو یا تاسو کولی شئ د ګرافینګ کلکولیټر نه استفاده وکړئ یا خپل ترسیم کړئ د هغه ترسیم په اساس باندې چیرته چې فنکشن د موږ 1 to 1 و همغه انټروال کې موږ په نظر کې نیسو تعویض وي هغه که چیرې موږ فنکشن ولرو جذر د x مربع منفي a مربع دا د موږ انټګراند دی دغه ایکسپریشن نه چې دلته لیکل شوي دا ټول د انټګراند لپاره لیکل شوي دي چې موږ باید موږ خپل انټګراند د ایکسپریشن یا انټګراند ده موږ انټګراند که دغسې فنکشن درلوده موږ به تعویض وو که x مربع منفي a مربع بیا موږ سکند ته وځو ځکه سکند مربع تیتا منفي یو مساوي تانجنت مربع تیتا سره دا له جذر نه وځي. اوس موږ دلته یو مثال لرو انټګرال د 9 منفي x مربع پر x مربع dx د شکل وینو چې کوم شکل سره ورته ده له اول شکل سره a مربع منفي x مربع سره دلته موږ x a ساین ته وځو کوو موږ a دلته درې ده بنا دلته x انورس سبستیټیوشن استفاده کوو مساوي کیږي له 3 ساین تیتا وضع کوو دلته او dx د موږ مساوي کیږي له 3 کوساین تیتا d تیتا دا اوس دلته وضع کوو انټګرال دی جذر دی 9 منفي 9 ساین مربع د تیتا تقسیم په x مربع 9 ساین مربع د تیتا ضرب د dx dx د موږ ده 3 دلته که موږ 9 مشترک ونیسو یو منفي ساین مربع کې یو منفي ساین مربع مساوي له کوساین مربع سره کوساین مربع سره جذر نه وباسو مساوي له کوساین د تیتا سره او نه هو مشترک نه چې جذر وباسو 3 بنا 3 کوساین د تیتا تقسیم په 9 ساین مربع د تیتا ضرب د 3 کوساین د تیتا 3 په 3 کې 9 کې 9 کوساین کوساین مربع د تیتا d تیتا 9 د من له 9 سره خلاصیږي ساین کوساین مربع پر ساین مربع مساوي کیږي کوتانجنت تیتا یعنی دا مساوي کیږي انټګرال دی کوتانجنت مربع د تیتا d تیتا کوتانجنت مربع د تیتا مستقیم انټګرال نس نیولای موږ نسبت تبدیلو په انټګرال د کوسیکینټ مربع د تیتا منفي یو ضرب د d تیتا او انټګرال د کوسیکینټ مربع د تیتا د جداګانه انټګرال نیول کیږي د جدا انټګرال نیول کیږي انټګرال د کوسیکینټ مربع د تیتا مساوي کیږي له منفي کوتانجنت تیتا او انټګرال د تیتا مساوي کیږي له تیتا سره جمع یو ثابت. اوس موږ تیتا په فنکشن کې موږ فنکشن دلته وریبل نه درلود یعنی د فنکشن وریبل موږ x بیرته د x د جنس دا لیکو موږ وضع کړی ساین تیتا x مساوي 3 ساین تیتا بنا ساین د تیتا موږ مساوي کیږي له x په 3 که موږ مثلث رسم کو او غلطه دغه ساین د تیتا ورته ولیکو د قایم زاویه د تیتا
ساين دي تيتا مساوي کیږي له اکس مقابل پر وتر مجاور زول بنان مساوي کیږي له 9 منفي اکس مربع 9 منفي اكس مربع. اوس انتجرال دي جذر دي 9 منفي اكس مربع تقسيم په اكس مربع دي اكس مساوي کیږي له منفي کوتنجنت ديتا کوتنجنت ديتا مساوي کیږي له مجاور په مقابل جذر دي منفي جذر دي 9 منفي اكس مربع تقسيم په مقابل دي من اكس ده او منفي تيتا تيتا من كل يسوي لك ساين انفرس دي اكس بدري جمع ثابت ده دي من نهاية حل متابع. په دویم مثال کې یو بیضوي راکړل شوی ده find the area enclosed by the ellipse هغه مساحت پیدا کړي چې د بیضوي په واسطه باندې معاد شوی ده. اکس مربع یو قطري A د 2A د بل قطري 2B ده موږ کولی شو دا رسم کوو بیضوي خپله چې مساحت یې څنګه ترسیم کړو پیدا یې کړو محاسبه یې کړو. فرض کوو موږ چې A لوی ده له B نه دا X محور ده دا د Y محور ده دا مبدأ ده. بیضوي مرکز په اوریجن کې ده په مبدأ کې ده. بیا موږ که چیرې دغه یو مساحت پیدا کړو د یوې سیل مساحت یې پیدا کړو دا ضرب د 4 وکړو مساوي کیږي له مساحت د مجموعې د بیضوي. بنابراین د مساحت پیدا کولو سره موږ کولی شو چې یو ستریپ ونیسو یو مستطیل ونیسو عرض د ډي ایکس ونیسو او طول د مستطیل اف ایکس کېږي اف ایکس ضرب ډي ایکس کوو موږ کولی شو د انتګرال ونیسو او ډي ایکس وغځو ایکس تغییر ورکړو له 0 نه تر دې نقطې پورې دې نقطې د قطر د دې مساوي کېږي له A او 0 او دا قطر مساوي کېږي 0 او B. موږ بنان انتګرال نیسو خپل انتګرال د ایریا مساوي کېږي له 4 ضرب انتګرال له 0 نه تر A پورې د اف ایکس ضرب ډي ایکس. اف ایکس د موږ دلته وای ده د وای نقطه ده دغه نقطه موږ ونیسو x مقابل کې دلته y ده. نو y د x د جنس موږ پیدا کوو چې y مساوي کېږي له 1 منفي x مربع پر a مربع ضرب د 1 پر b b مربع ټول تر جذر لاندې دا مساوي کېږي له جذر د b مربع ضرب د a مربع منفي x مربع تقسیم پر a مربع جذر لاندې او دا مساوي کېږي له مثبت منفي b پر a له جذر نه باسو a مربع منفي x مربع. ولې موږ پاسنۍ برخه د ګراف په نظر کې موږ نیسو دلته وای مثبت په نظر کې نیول کېږي بنان هغه وای چې موږ فنکشن د اف ایکس د موږ دلته مساوي کېږي له مثبت جذر د بی پر ا جذر د ا مربع منفي اکس مربع ده دا موږ اف ایکس بنان ایریا مساوي کېږي له 4 ضرب انتګرال له 0 تر ا بی پر ا ضرب جذر دی a مربع منفي x مربع ضرب डी x. دلته بیا موږ فنکشن یا انټګراند یو له هغه اشکالو څخه باید سبستیټیوټ شي تریګونومتریک فنکشن ته او تریګونومتریک فنکشن د موږ a ساین تیتا ده لکه مخکې جدول کې موږ دلته درلود که چیرې a مربع منفي x مربع x مساوي کېږي له a ساین تیتا سره وضع کوو دلته x a ساین تیتا وضع کوو دلته موږ x وضع کوو a ساین د تیتا سره او د موږ ډي x مساوي کېږي له a کوساین د تیتا ډي تیتا سره
يعني A مساوي ده لسالور انتجرال دي B per A من كوليس الانتجرال هو بسو B per A جذر دي A مربع منفي A مربع ساين مربع تيتا A مربع مشترك بكيني سو الانتجرال هاي باسو A أو ساين يك منفي ساين مربع مثلا كيلي كوساين مربع A كوساين دي تيتا ضرب دي اكس دي اكس دي من كده A كوساين تيتا دوار سر ضرب سي A مربع كوساين مربع تيتا دي تيتا انتجرال سر هذا دي من تيتا ده تيتا دلتا لصفر درجينا تر دغه پورې ده تر 90 درجې پورې ده صفر تر پای پر دوه نو مساوي کېږي له څلور A یو A خلاصېږي AB له د A سره یو A کنسل کېږي دلته انتجرال له صفر تر پای پر دوه کوساین مربع تیتا کوساین مربع تیتا کولی شو موږ ولیکو چې یو مثبت کوساین د 2 تیتا تقسیم په 2 د डी تیتا او دا مساوي کېږي له 2 AB انتجرال له صفر تر پای پر 2 یو جمع کوساین د 2 تیتا डी تیتا دا انتجرال موږ مساوي ده له 2AB د تیتا د تیتا انتجرال چې ونیسو تیتا کېږي او د کوساین تیتا انتجرال چې ونیسو مثبت ساین تیتا کېږي یو پر 2 ساین د تیتا ساین د 2 تیتا له صفر نه تر پای پر 2 پورې او دا مساوي کېږي له 2AB د تیتا په جای قیمت لیکو پای پر 2 مثبت ساین دی پای پر 2 پای پر 2 کې پای صفر ده منفي صفر چې وضع کو بیا هم صفر دلته موجود مساوي کېږي له پای AB مساحت د بیضوي مساحت د بیضوي پای AB لکه تاسو حتما مخکې د فرمول زده و د بیضوي مساحت فرمول پای AB ده لکه څنګه چې دلته موږ لاسته راوړو دریم مثال کې موږ انتجرال د یو پر x مربع جذر د x مربع جمع څلور dx دی دلته موږ بیا مثلثاتي تعویض ته ضرورت لرو ولې دلته ساین تیتا نسو وضع کوو دلته تنجنت تیتا وضع کوو A تنجنت تیتا چې تنجنت مربع جمع یو مساوي کېږي له سکند مربع تیتا سره هغه له جذر نه وځي بنان دلته موږ x خپل لیکو چې 2 تنجنت د تیتا سره dx دی موږ مساوي کېږي له 2 سکند مربع تیتا डी تیتا سره او د تیتا انتروال موږ مساوي کېږي لوی له منفي پای پر 2 وړکی له مثبت پای پر 2 سره دا مساوي ده له انتجرال دی یوې پر x مربع څلور تنجنت مربع د تیتا جذر دی تنجنت x مربع څلور دلته مشترک نیسو تنجنت مربع د تیتا جمع یو ضرب دی dx دی موږ مساوي کېږي له 2 سکند مربع د تیتا डी تیتا مساوي کېږي له سکند مربع د تیتا डी تیتا تقسیم په 2 تنجنت مربع د تیتا دلته تنجنت مربع جمع یو مساوي کېږي له سکند مربع څلور سکند مربع چې انتجرال نه وباسي 2 سکند د تیتا یو سکند موږ د سره خلاصېږي او 2 او 2 څلور کېږي مساوي کېږي له انتجرال سکند د تیتا डी تیتا تقسیم په تنجنت تیتا څلور تنجنت مربع د تیتا او دا مساوي کېږي له انتجرال د سکند تیتا کې لیکلی شي یوې پر کوساین د تیتا ضرب دی یوې پر یا डी تیتا پر تنجنت د تیتا کولی شو ولیکو ساین مربع د تیتا
دلته څلورم ضرب دی څلور ساین مربع د تا تقسیم په کوساین مربع چې کوساین مربع کولی شي دلته ولیکو چې کوساین مربع د تیتا یو کوساین د کوساین سره خلاصیږي د مساوي کیږي انتګرال د کوساین د تیتا دی تیتا تقسیم په څلور ساین مربع د تیتا اوس موږ انتګرال ته کې ولي انتګرانټ ته خپل وګورو یو ساین لرو مخرج کې دلته کوساین لرو ساین یو نیسو کوساین دی یو کېږي بنا موږ دلته وایو چې دلته تعویض کوو همغه موږ اولي تعویض چې موږ مخکې کوو یو مساوي کېږي له ساین د تیتا سره او ډي یو مساوي کېږي له کوساین د تیتا ډي تیتا دا دویم ځل لپاره موږ تعویض وکړو بنا انتګرال دی یو پر x مربع جذر دی x مربع جمع څلور dx مساوي کېږي له انتګرال دی کوساین دی تا ډي تیتا د موږ کېږي ډي یو او دا څلور یو مربع یو مربع کولی شي موږ صورت یې یو په توان منفي دوه ډي یو د دې انتګرال کې ونیسو یو په څلور یو په توان د منفي یو تقسیم د منفي یو جمع یو ثابت چې انډیفینټ انټګرال او دا مساوي کېږي له یوې په څلور د یو په جمع موږ لیکو ساین د تیتا جمع ثابت البته دلته یو منفي سته منفي یو اوس موږ اصلي متحول وریبل x د تیتا د x د جنس لیکو موږ اول تعویض کې ولیکو چې x مساوي کېږي دوه تانجنت د تیتا سره موږ ته لیکلی شو چې تانجنت د تیتا مساوي کېږي له x پر دوه اوس که دلته مثلث موږ رسم کړو دا تیتا یې تانجنت د تیتا مقابل پر مجاور x داریم دوه وتر د مساوي کېږي له جذر د x مربع جمع څلور بنا دا انتګرال مساوي کېږي له یوې په څلور ساین د تیتا مقابل پر وتر x پر جذر د x مربع جمع څلور جمع ثابت او اوس لیکو چې انتګرال دی یوې پر x مربع جذر د x مربع جمع څلور ضرب د dx مساوي کېږي له جذر د x مربع جمع څلور البته یو منفي تقسیم د څلور x جمع ثابت دا زموږ نهایي حل د تابع انتګرال د تابع څلورم مثال ته ورسېدل څلورم مثال کې انتګرال د جذر انتګرال د x تقسیم په x مربع جمع څلور د جذر لاندې دغه فنکشن که موږ وګورو او د مثلثاتي تعویض طریقې حل کوو نو x دلته لیکو چې x وضع کوو له دوه تانجنت د تیتا سره او بیا dx مساوي کېږي له دوه سیکنډ مربع تیتا ډي تیتا سره ولې فنکشن ته که موږ وګورو x مربع جمع څلور که یو ونیسو موږ د یو په صورت کې موجود ده ضرورت نه لرو چې موږ تراګنومتریک سبستیوشن وکړو بیا بیرته تراګنومتریک تیتا نه موږ دوباره وضع کوو خپل x یا موږ عادي سبستیوشن په نظر کې نیسو یو مساوي کېږي له x مربع جمع څلور او ډي یو د موږ مساوي کېږي له دوه x dx اوس که دا سبستیوشن موږ خپل فنکشن کې وضع کوو انتګرال د x dx د موږ مساوي کېږي له ډي یو پر دوه یعنې دلته اول خپل انتګرال ولیکو x تقسیم د x مربع جمع څلور تر جذر لاندې dx او دا مساوي کېږي له انتګرال د ډي یو تقسیم په دوه تقسیم په جذر د یو ډي یو تقسیم پر جذر د یو اوس موږ انتګرال د نیول شوی پر دوه انتګرال د جذر د یو که انتګرال موږ نیسو یو په توان منفي یو پر دوه جمع یو مساوي کېږي یو په توان د یو پر دوه مثبت یو چې جذر خپل جذر د یو کېږي موږ دلته دا که ډیلیټ کړو
مساوي کېږي له جذر د یو جمع یو ثابت. اوس خپل یو بیرته قیمت یې وضع کوو، یو پر دوه جذر د یو په جای یو د موږ د اکس مربع جمع څلور جذر د اکس مربع جمع څلور که د موږ دغه سی یو وي اوس یو پر دوه ضرب د سی یو سی جمع یو ثابت کېږي. بیا انتګرال جواب د موږ یو پر دوه جذر د اکس مربع جمع څلور جمع سی ده چې نسبت تریګرامتریک سبستیټیوشن څخه اسانه ده، ولې کېدلی چې د تریګرامتریک سبستیټیوشن په واسطه باندې هم حل سي. پنځم مثال ته که موږ وګورو چې انتګرال د جي ډي اکس پر اکس مربع منفي ا مربع ده. دلته موږ اکس مربع منفي ا مربع که یو ونیسو عادي سبستیټیوشن کې د ډي یو موجوده نه ده، بیا موږ د ضرورت لرو چې د تریګرامتریک سبستیټیوشن استفاده وکړو. تریګرامتریک سبستیټیوشن موږ درلود چې د اکس مربع منفي ا مربع موجود وي، اکس مساوي کېږي له ا سیکنډ مربع سره تعویضوو، ولې په دغه انتروال دی تعریف کې چې دلته تابع 1 to 1 ده او زموږ فنکشن د مطابقت د سیکنډ مربع تیتا منفي یو مساوي تانجن مربع تیتا ده. بیا دلته موږ اکس خپل وضع کوو، ضرورت لرو چې حل لپاره اکس وضع کوو مساوي دی له ا سیکنډ د تیتا سره او ډي اکس د موږ مساوي کېږي له ا سیکنډ د تیتا دا د تانجن د تیتا ډي تیتا دا وضع کوو. او په هغه صورت کې چې تیتا د موږ د تعریف ده لوی له صفر نه وړکی له پای پر دوه نه یا لوی له پای نه وړکی له درې پای پر دوه نه فنکشن 1 to 1 ده. یعنې انټګرال د ډي اکس په جذر د اکس مربع منفي ا مربع مساوي کېږي له انتګرال د ډي اکس په جای ا سیکنډ د تیتا ضرب تانجن د تیتا ضرب ډي تیتا تقسیم په جذر د اکس مربع ا مربع سیکنډ مربع د تیتا منفي ا مربع دلته مشترک پکې منفي یو تر جذر لاندې مساوي کېږي له ا سیکنډ د تیتا تانجن د تیتا ډي تیتا تقسیم په ا انتګرال وسو ا مربع ا کېږي سیکنډ مربع منفي یو مساوي تانجنت مربع بنا مساوي ا تانجنت د تیتا تانجنت د تیتا دلته خلاصېږي فقط انتګرال د سیکنډ د تیتا پاتې کېږي انتګرال د سیکنډ د تیتا ډي تیتا او انتګرال د سیکنډ د تیتا موږ مخکې محاسبه کړی وو چې مساوي کېږي له ال ان د سیکنډ د تیتا جمع تانجنت د تیتا جمع ثابت indefinite انتګرال. اوس موږ تیتا بیرته وریبل خپل تبدیلوو له تیتا نه اکس ته موږ وضع کړی چې اکس مساوي سیکنډ تیتا بنا سیکنډ تیتا مساوي ده له اکس پر ا او دلته له مثلث نه که موږ استفاده وکړو دا تیتا ده سیکنډ تیتا وتر پر مقابل وتر پر مجاور اکس او دا هم ا او مقابل زوله مساوي کېږي له اکس مربع منفي ا مربع سره دا مساوي ده له ال ان د سیکنډ د تیتا موږ مساوي کېږي له اکس پر ا جمع تانجنت د تیتا مقابل پر مجاور جذر د اکس مربع منفي ا مربع تقسیم د ا جمع ثابت او دا موږ مساوي ده انتګرال د ډي اکس په جذر د اکس مربع منفي ا مربع. د مثال کې موږ کولی سو نورم دغه ساده کوز مثال خپل ال ان دی ا کې مشترک نیسو مخرج مشترک اکس جمع جذر د اکس مربع منفي ا مربع جمع سی لوگاریتم د حاصل تقسیم مساوي حاصل تفریق سره ال ان دی اکس جمع جذر د اکس مربع منفي ا مربع منفي ال ان دی ا جمع سی دا ال ان دی ا او سی بیا بیرته د موږ یو بل ثابت کېږي
دا یو بل ثابت کوي چې موږ داسې یو ثابت ورته وایو چې دا یو بل ثابت د دې نه ډېر نو ساده کېږي دا شپږم مثال ته ورسېدلو شپږم مثال کې انتګرال معین د صفر تر جذر دی 3 جذر دی 3 پر 2 x مکعب پر 4 x مربع جمع 9 کل په توان 3 پر 2 dx شاکل ته ګورو دلته موږ x مربع درو جمع a مربع درو بناندا یو له شکلونو سره چې تانجنت دلته باید تیتا جمع x مساوي له a تانجنت تیتا سره وضع کړي بلکې مستقیم x a تانجنت تیتا وضع کړو دلته تانجنت مربع جمع یو نه کیږي بنان دلته موږ x نه لرو دلته 2x لرو 2x مربع سوي دي موږ بنان د ضریب باید یو کو بنا x باید داسې وضع کړو چې ضریب دغه یو سي تانجنت مربع جمع یو موږ په لاس راوړو x دلته باید وضع کړو 9 په 4 9 په 3 پر 2 9 په 4 نه البته 3 پر 2 x باید 3 پر 2 وضع کړو 3 پر 2 تانجنت تیتا سره وضع داسې وضع کړو ته x مربع 4x مربع x مربع کې 9 پر 4 تانجنت مربع تیتا 4 سره راځي تانجنت مربع جمع 9 مشترک نشته تانجنت مربع جمع یو یا تاسو کولای شئ مستقیم دلته 4 دغه قوس تقسیم په 4 کې او 4 له جذر نه وباسي دلته بیا هم کېدلی شي په شکل اسانه لار دا چې هدف دې موږ دا چې دلته تانجنت مربع جمع یو سی تانجنت ا تانجنت مربع جمع ا مربع چې ا مربع کې مشترک ونیسي تر تانجنت مربع جمع یو سی او سکند جذر نه وځي هدف دې موږ دغه دا انتګرال مساوي کېږي له x مربع dx دې موږ مساوي ده له 3 پر 2 سکند مربع د تیتا d تیتا د x په قیمت موږ وضع کوو 3 پر 2 22 پر 8 تانجنت مکعب د تیتا تقسیم په 4 x مربع x مربع موږ 9 تانجنت مربع د تیتا جمع 9 کل په توان دی 3 پر 2 ضرب دی dx ضرب دی تیتا دی موږ ده dx دی موږ 3 پر 2 ضرب 3 پر 2 سکند مربع دی تیتا دی تیتا دلته موږ کولی شو 9 مشترک ونیسو تانجنت مربع جمع یو مساوي له سکند مربع تیتا سره انا انتګرال مساوي کېږي له 2 په 8 کې د 14 دلته کېږي او 3 په 20 کې مستقیم دلته دی چې 20 په به وروسته کې د اختصار سي ضرب دی 3 په 2 ضرب دی تانجنت مرکب ضرب سکند مربع تانجنت مکعب د تیتا ضرب سکند مربع د تیتا ضرب دی تیتا تقسیم په 9 مشترک تانجنت مربع جمع یو تانجنت مربع جمع یو مساوي سکند مربع توان 3 پر 2 سی 2 سره سکند مکعب د تیتا کېږي سکند مکعب د تیتا او 9 جذر نه وځي 3 کېږي ولې مکعب دغه 3 توان 3 پر 2 د جذر نه وځي 3 او په توان 3 سره مکعب 20 بنان 3 په توان 3 دی له 20 سره خلاصېږي او دا انتګرال مساوي ده له 3 پر 2 دلته پاتې دي 3 په 14 جذر نه انتګرال نه باسو انتګرال دی 2 سکند مربع دی له 2 سکند د سره خلاصېږي سکند دی تاکي یو دلته تانجنت مکعب دی تاکي تانجنت مکعب دی مساوي کېږي له ساين مکعب دی تیتا تقسیم په کوساين مکعب دی تیتا مکعب دی تیتا ضرب دی سکند مکعب چې مساوي سکند دی تیتا سکند دی تیتا مساوي کېږي له یوې پر کوساين دی تیتا دلته یوې په کوساين دی تیتا ضرب دی تیتا یو کوساين د سره خلاصېږي مساوي کېږي له 3 پر 14 انتګرال دی ساين مکعب د تیتا تقسیم په کوساين مربع د تیتا دی تیتا
دلته کوساین مربع ده مخرج کې یو صورت کې ساین مکعب ده که ساین مکعب موږ یو ساین ترې وباسو ساین مربع کوو ساین مربع بیرته یو منفي کوساین مربع وضع کوو دلته موږ کولی چې یو د یو ترمنځ پیدا کړو درې پر شپاړس انتګرال د یو منفي کوساین مربع د تیتا ضرب د ساین د تیتا ډي تیتا تقسیم په کوساین مربع د تیتا دا مساوي د انتګرال دی کولی شو موږ دلته کوساین د تیتا یو ونیسو او ساین د تیتا د موږ ډي یو کېږي دلته موږ بل تعویض ته ضرورت لرو چې کوساین د تیتا موږ یو ونیسو ډي یو د موږ مساوي کېږي له منفي ساین د تیتا ډي تیتا سره او دلته کولی شو موږ قیمتونه وضع کړو منفي درې پر شپاړس انتګرال د یو منفي یو مربع تقسیم په یو مربع ضرب د ډي یو انتګرال مساوي کېږي له درې پر شپاړس انتګرال د منفي پکې ضربه وو چې یو مربع پر یو مربع مساوي کېږي له یو منفي یو پر یو مربع یو په توان د منفي دوه ضرب د ډي یو او دا مساوي کېږي درې پر شپاړس انتګرال د ډي یو مساوي کېږي له یو سره منفي انتګرال د یو په توان د منفي دوه مساوي کېږي یو په توان د منفي یو تقسیم منفي یو د مثبت یو مثبت کېږي دلته سرحد بیرته بیا دا قیمتونه موږ وضع کوو او سرحدات یې بیرته وضع کوو د ایکس د جنس مساوي کېږي درې پر شپاړس د یو بجې کوساین د تیتا لیکو او د کوساین د تیتا لپاره موږ دلته کولی چې مثلث نه استفاده وکړو چې د ایکس د جنس یې ولیکو دا د موږ تیتا ده ایکس موږ وضع کړی درې پر دوه تانجنت د تیتا سره یعنې تانجنت د تیتا موږ مساوي کېږي له دوه ایکس په درې دوه ایکس پر درې مساوي کېږي تانجنت د تیتا سره مقابله د موږ د دوه ایکس او مجاوره د موږ د درې او دا زول د موږ مساوي کېږي له نهه جمع څلور ایکس مربع سره اوس کولی شو دلته قیمت ولیکو یو د موږ کوساین ته د کوساین ته مجاوره پر واته درې پر جذر د نهه جمع څلور ایکس مربع او جمع یو په توان د منفي یو یو د موږ ما کوساین ته کېږي یو پر کوساین د تیتا چې مساوي کېږي له جذر د نهه جمع څلور ایکس مربع تقسیم په درې موږ ایکس تغییر کړو له صفر نه تر درې جذر د درې پر دوه کولی شو دا قیمتونه موږ دلته وضع کړو او په نهایت کې چې قیمتونه وضع کړي جواب یې کېږي درې پر دوه دېرش راځو اووم مثال ته اووم مثال کې وګورو انتګرال د ایکس پر جذر د درې منفي دوه ایکس منفي ایکس مربع ډي ایکس که دا موږ یو ونیسو په صورت کې ډي یو موجودي که نه موجودېږي ډي یو د منفي دوه ایکس منفي دوه کېږي چې په صورت کې فقط ایکس موجود ده دلته ثابت ته ضرورت لري ثابت یو اضافه کړو یو تفریق کړو بیا کېدلی چې ډي یو پر جذر د یو چې د یو انتګرال ونیسي بیا بیرته ثابت پر جذر د یو کېږي په دغه صورت کې موږ بیا مشکل سره مخ کېږو او ضرورت لرو چې تریګنومتریک انټګریشن سبسټیټیوشن نه استفاده وکړو بیا موږ مخرج ګورو چې که چیرې یو له اشکالو د تریګنومتریک برابر سي موږ تعویض د تریګنومتریک مثلثاتي تعویض دلته وکړو موږ مخرج لیکو درې منفي دوه ایکس منفي ایکس مربع مساوي کېږي له درې منفي پکې مشترک نیسو ایکس مربع جمع دوه ایکس دلته کېږي ایکس مربع جمع دوه ایکس که موږ دلته یو اضافه کړو او یو تفریق کړو هغه دلته دننه وباسو منفي یو مثبت یو کېږي دلته دا مساوي کېږي له څلور منفي ایکس جمع یو کل مربع څلور منفي ایکس جمع یو کل مربع موږ کولی شو ایکس جمع یو یو ونیسو یو مربع جمع ای مربع موږ په مخرج کې لرو یا ای مربع منفي یو مربع په مخرج کې لرو موږ کولی شو دا
trigonometric substitution دلته استفاده وکړو منګه بنان u بل تعویض دلته وځو چې u مساوي کیږي له x جمع یو du د من مساوي کیږي له dx سره اوس کولای شو خپل انټګرال کې وضع کوو انټګرال د x من مساوي کیږي له x د من مساوي کیږي له u منفي یو u منفي یو پر جذر د 3 منفي 2x منفي x مربع مساوي کیږي له 4 منفي u مربع ضرب du dx من مساوي له du سره یو له اشکال ترنګنومتریک ونیو a مربع منفي x مربع موږ د جدول کې درلود a مربع منفي x مربع موږ ساين تیتا وضع کوو a ساين تیتا بنا موږ دلته بل سبستیشن استفاده کوو چې u د موږ مساوي ده u مساوي ده 2 ساين تیتا سره او du د موږ مساوي کیږي له 2 کوساین د تیتا d تیتا سره دا سبستیشن دلته استفاده کوو مساوي ده له انټګرال د u مساوي کیږي له 2 ساین د تیتا منفي یو تقسیم په جذر د 4 مشترک نیسو یو منفي ساین مربع د تیتا جذر لاندې ضرب du du د موږ مساوي کیږي له 2 کوساین د تیتا سره 2 کوساین د تیتا d تیتا سره مساوي کیږي له انټګرال د 2 ساین د تیتا منفي یو ضرب 2 کوساین د تیتا d تیتا تقسیم په 2 یو منفي کوساین مربع ساین مربع کوساین مربع کی کوساین مربع جذر نه وباسي کوساین د تیتا کی 2 کوساین د تیتا له 2 کوساین د تیتا سره خلاصيږي انټګرال د 2 ساین د تیتا منفي یو ضرب d تیتا او دا مساوي کیږي انټګرال ساین د تیتا مساوي کیږي له منفي 2 کوساین د تیتا منفي د تیتا د تیتا انټګرال نشي تیتا جمع ثابت دلته اوس موږ جواب د خپل بیرته وریبل x له جنس لیکو خپل وریبل هم بیرته په x بدلو تیتا نه موږ وضع کړی و چې u 2 ساین د تیتا کیږي ساین د تیتا مساوي کیږي له u پر 2 سره دلته کولی شو موږ له دې مثلث نه استفاده وکړو دا د موږ تیتا ده مقابل د موږ u ده او وتر د موږ 2 ده دا u مربع منفي 4 ده 2 مربع 4 منفي u مربع ده جذر د 4 وتر مربع منفي u مربع من کولی شو دا وضع کو دلته انټګرال 2 کوساین ته منفي 2 کوساین ته مجاور پر وتر جذر د 4 منفي u مربع تقسیم په 2 منفي تیتا تیتا کولی شو د ساین انورس د u پر 2 جمع ثابت او دا مساوي کیږي د u بجای بیرته خپل قیمت لیکو 2 سره خلاصيږي منفي د u بجای چې ولیکو x جمع یو جذر د 4 منفي x جمع یو کل مربع چې ما 3 منفي 2x منفي x مربع ده منفي ساين انورس د u د من چې x جمع یو ده تقسیم په 2 جمع ثابت دا په حقیقت کې انټګرال د x dx تقسیم په 3 منفي 2x منفي x مربع ده دریم سیکشن هم دلته ختمیږي